سورہ زمر آیت نمبر 19 شپاڑسم رکو دریشتم سپارہ صفحہ نمبر 60. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن حق علیہ کلمۃ العذاب فأنت تنقذ من فی النار صدق اللہ العظیم. سورہ زمر آیت نمبر 19 شپاڑسم رکو دریشتم سپارہ. پدی آیت نمبر 19 اور پدی آیت نمبر 20 کی اللہ تعالی د جماعتونو تقابل بیانی او د جماعتونو نتیجه بیانی. نمبر 1 جماعت دا چکم دے دا کافرانو دے. اللہ وی چه کافرانو چه کل کفر اکلو نو حقی چکم دے وور توزی. او دویم جماعت او دویم مدل حقا دا متقیانو دا مسلمانانو دا چی دی دا اللہ تعالی نا او یریدل او اللہ تعالی تسلیم کلو توحید اختیار کلو نو اللہ فرمائی چی دی دا پارا دا آخرت باغون دی دا جنت باغون ودی. او د جنت باغونه څنګه دي انتهایی مضبوطه خستا بالاخانه بوي. د یو بالاخانه د پاسه ببر بالاخانه وي د یو نه پس نو داسې بل بوي او یو بل بچ کم دی بنده تخکاری داسې وخکاری لکه ستوري چې سړی ته کم دی د لری نخکاری دی ولاړ دلته یو ستوري ډیر زیات لري وي انسان ته په جنت کې د یو د بل بالاخانه داسې ښکاری او بیا د دې بالاخانو د لاندې وجه کم دي نهرونه به تیر شوي وي. الله فرمای چې د الله تعالی چې کومه وعده ده الله تعالی د خپل د وعدې نه خلاف نه کوي یعنی الله تعالی وعده خلافي نه کوي دا به د دوانو ډلو ته ملاویږي. کافرانو ته به جهنم ملاویږي او متقیانو پرهیزګارانو ته به جنت ملاویږي. الله دې موږ تاسو دې دوه مډل کې شامل کړي. افمن حق پس آیا هغه کس چې ثابت شوا علیه پاغ باندې کلمت العذاب کلمه د عذاب افانت پس آیت تنقذ خلاص ولی شي من هغه څوک چې فی النار پور کړي لكن الذين اتقوا لكن کوم خلق چې یریږي ربهم د خپل ربنا لهم د غید پارا غرف بالخنیری من فوقها د پاسه د هغه غرف نور بالخانی دی مبنیه جوړ شوی تجری من تحتها الانهار بهیږي لاندې د هغې نهرونه. وعد الله دا وعده د الله رب العزت لا يخلف الله الميعاد او خلاف نکوي الله تعالی د خپل وعدینا. الم تر ان الله پدې کې الله تعالی عقلی دلیل بیانې. عقلی دلیل دې ته ویل کېږي په عقل باندې بنده یو نعمت وګوري نو بیا عقل پدې خبره فیصله کوي چې دا نعمت الله تعالی پیدا کړي او هغه عقلی دلیل الله دا بیانې چې مونږ اول چې کوم دې باران وکړو د اسمان نه باران وکړو بیا پس مکه کې چې کوم دې د باران دا اوبه لاړې شي او پدې کې چې کوم دې د دې د باران د اوبونه چینی جوړ شي. اول چې کوم دې باران وشي او بیا ازمکه کې دا اوبه لاړې شي نو د ازمکه نه چې کوم دې الله پاک سره جوړ کی چینی جوړ کی او بیا بعض ازمکه داسې وي چې کله پاغه باندې باران وشي نو داغه نه مختلف فصلونه وشي او د دې فصلونو رنگونه جدا جدا وي. د غنمو رنگ جدا دی د جوارو جدا دی د سبزیانو جدا دی د فروټو جدا دی او چې کله دا غنم بیا پاخه شي نو دا چې کله انسان اوري بي دا چې کم دی زیړ وي او شروع کې دا سوي یا دا شنه وي او چې کله پاخه شي دا زیړ شي او بیا چې کم دی زمیدار ولګيږي ماشين ته ورکی هغه بالکل چې کم دی چوره چوره کی ریزه ریزه کی او په دې ټول هر یو شیز کې چې کم دی تصرف څوک کوي دا الله تعالی کوي. په دې آیتونو په دې آیت کې الله تعالی د خپل د قدرت عقلی دلیل بیانوي. الم تر ان الله آیتان دی کتلی چې الله رب العزت انزل من السماء
کتر اولیگی لآسماننا ماء اوبا فسلکه بیادنن ورنن وستیدا ینابیع روانتنی فی الارض پزمککی ثم يخرج به زرعا بیا الله رب العزت روباس لدین فصل مختلفا الوانه چې مختلف دي رنگونه د هغه ثم يهيج بیا اوچیږي فتراه مصفرا بیا توینه هغه زیړ شوی ثم يجعله بیا کړي هغه طعاما ريزا ان في ذلك لذكرى بشک بدی کی نصیحت لأولی الالباب د عقل د پاره عقل و اولاد پاره واخر الدعوانا الحمد لله